نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د الله الصمد ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. دا زه محترمو سره دا ترتیب او دا طریقه کار زده کوئ او په دې ترتیب باندې تاسو دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز تماشه کوئ چې مال او دولت ستاسو خپلو راځي که نه راځي. تماشه کوئ چې ستاسو حاجات پوره کېږي که نه پوره کېږي. تماشه کوئ چې څومره مشکلات ستا دي دا څنګه ختمېږي. که ته مایوسه شوی وي او ته دا وایې چې ما خو دنیا وظیفې وکړه او مازه نه کوي، نن د الله الصمد دا وظیفه وکړه. انشاءالله العزیز ستا به هر مشکل دا به څه کېږي، دا به اسانېږي. داسې ناممکن مشکلات، داسې ناممکن چې ستا په ذهن کې، ستا په تصور کې دا لا نشته چې دا به لا پوره شي. انشاءالله 100% ګارنټي در کوم د الله الصمد د الله پاک دا بهترین نوم، د الله پاک د کلام دا بهترین حصہ دا ته په ترتیب او طریقه کار باندې ووایه. انشاءالله ستا حاجت به پوره کېږي. همدغرنګې ستا ناشنا حاجت دی، داسې حاجت دی ته وایې چې دا ورسره پوره کېږي نه، ناممکن حاجت دی. ته دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز به تماشه کوه څنګه نه پوره کېږي. دغرنګې ته وایې چې رشته نه کېږي، د رشتې لپاره بهترین، د مال او دولت لپاره بهترینه وظیفه، دومره پاورفل وظیفه ما چرتم پرې خپلو سترګو نه راکتلې. بس په ژوند کې یو پیره دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ژوند کې محترم بدلون راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته او عظیم شان او ډېره زیاته کمال وظیفه ده. محترمو داسې وظیفه ده که چېرته تاسو سره مس شوله بیا به ګوره داسې وظیفه مخکې راځي نه، هم ځان سره سیو کوئ، همدا وظیفه هم نن شروع کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک له ذات نه مکمل او اکمل یقین ساتمه چې هغه ستاسو هر قسم مسله دا به دې وظیفې سره محترمو دا به ختمه کېږي. دې وظیفې سره الله پاک ستاسو حاجات پوره کېږي. دې وظیفې سره الله پاک ستاسو ناممکن مشکلات محترمو دا به حل کېږي. که قرضدار الله پاک به دې قرض ختموي، که بېوسه یې غریب وي الله پاک به دې غریبي دا مالدارۍ باندې بدلوي. دغرنګه محترمو څونه بیماران دي او هغوی دا وایي چې الله پاک دې ما روغ صحت راکړي. انشاءالله العزیز د دې وظیفې برکت به دا وي چې الله پاک به دله بهترین او عظیم شانه صحت درکوي. یاد ساتئ محترمو، وظایف تعلق ساتي د زړه سره، او زړه صفا ساتل پکار دی، په الله پاک یقین ساتل پکار دی. بس بیا ستا یو پېره ته الله الصمد ویلې، ستا معامله د الله پاک سره شوله، الله پاک به ستا دا مسله ختموي. خو زمونږ زړونه محترمو د پاک نه دي یوه خبره، او دویمه دا چې زمونږ یقین دا راسره شته نه. نو چې کله هم زمونږ یقین برابر شو، کله هم زمونږ یقین توله شو، انشاءالله العزیز الله پاک داسې ناشنا ذات دی سوی چې ټول مخلوقات زمان وغواړي او د چا په زړه کې چې څونه حاجتونه وي، څومره حاجتونه وي، دا ټول یې مانه په یو ځل باندې وغواړي. هر سړی هر ډېر ډېر وغواړي، زه به له ورکړمه خو زما خزانو کې کمی نه راځي. الله پاک داسې ذات دی. او سوی کو تاسو ما نه غواړئ، تاسو به لرکم نور هلکه راولم، زما نه به سوال کوئ، زما نه به غواړي، زه به د هغوی ګناهونه معاف کوم او زه به هغوی له حصه ورکوم، حاجت دې پوره کوم، مشکل به له ختموم. محترم مسلمانانو، موږ خو د دواړو جهانو سردار امتیان یو، الله پاک باندې ډېر زیاته ګران یو، نو موږ به خامخا سوال کوو او الله پاک به هماغه محترمه پوره کوي. ولې موږ یې بندګان یو، موږ یې پیدا کړي یو. اوس د الله پاک نه علاوه بل در زموږ د غوښتنو نشته دی، د چا نه بل غواړو، بس دغه الله پاک نه مې غواړو. نو تاسو د وظیفې ترتیب او طریقه کار زده کړئ. طریقه کار به داسې شي چې تاسو به درود شریف دا شروع کړئ. یو شپېرې به درود ابراهیم ووایئ، کوم د مانځه درود شریف دی، پوه شوئ پې. دغرنګې یو شپېرې به قل هو الله احد وي. په هغې ترتیب به داسې چې کله تاسو قل هو الله احد وایئ نو قل هو الله احد الله الصمد، نو الله الصمد ټکي لفظ دا به یو شپېرې وي. یو پېره ته وایې قل هو الله احد، چې کله لفظ راشي الله الصمد د یو شپېرې وایه. په دویم ځل شروع کړه قل هو الله احد، لفظ الله الصمد دا به یو شپېرې وایه.
بیا شروع کا قل هو الله احد او بیا پکې تاسو لفظ د الله صمد پکې یو شپری وای قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا چې تاسو یو شپری سورۃ الاخلاص وای نو چې په هر پیره کې د الله صمد لفظ پکې تاسو یو شپری وای نو ان شاء الله تقریبا 421 پیره بستا الله صمد لفظ دا وراشي. دغه ترتیب دی، دغه طریقه کار دی او دغه رنګ دغه نه بعد بیا هر یو شپری سورۃ الاخلاص او بیا دغه نه بعد دعا. دا څه بهترین دعا چې الله پاک ستاسو دعا قبول کړي. محترم او ډیر زیات بهترین او عظیم شان وظیفه را په خپل مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک مو خوشاله آباد ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.